السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ کوئ. خالق او جینۍ د سکول په یارانه کې دومره ډوب تللي دي چې عزتمنو په خالق باندې خو هم سترګې پټې دي او په جینۍ باندې خو هم پټې دي. جینۍ ته هم د دې خبرې علم نشته چې دا خلک د ما نه ویډیو کوي او دا به بیا ما یې نه په شرمونو باندې شرموي. عزتمنو د جینۍ عمر هم دغه 14 کاله دی، خالق هم عزتمنو دغه شانتې 12 یا 14 کاله دی. نن سبا عزتمنو دغه د موبایل زمانه ده چې د جینۍ زندګي خو هم تباه کړه. راځئ مینه تاسو موږ سره دغه ویډیو کتلی شئ. د دې ویډیو نه مخکې اول زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټالۍ نښان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. خالق او جینۍ عزتمنو دوی د سکول نه یارانه شروع کړې وه، ډېر د ورکوټیوالو نه، خو چې کله عزتمنو خالق داسې بالغتوب ته ورسېدو، زرمې کوټه شو، نو داسې جینۍ هم عزتمنو شوله چې اخر عزتمنو دغه جینۍ یوازې دې خالق ته ویل چې نه کوو دا غلط کار. نو خالق سره هم عزتمنو شیطانانو غاړه ورته کېښوده، ولې نه کوو. عزتمنو دې جینۍ سمدستي په خالق باندې په مخ باندې چک ولګولو. نو خالق سره هم عزتمنو شیطان سمدستي جینۍ ونیوله، په چوکونو باندې شوه. د جینۍ ته نه بیا ځان خلاصوو، خو نه یې شو ترې نه خلاصولی، ځکه عزتمنو چې د هغه شهوت او شوق دومره سیوا شولو چې عزتمنو جینۍ اخر هم خرابه کړله. بیا جینۍ عزتمنو چغې وهله چې دا تماسه څه وکړې، اوس په تماسه یعنې واده کې. نو خلک ورته ویل چې ما خو داسې څه حرکت خو نه دی کړی، ځکه چې ما خو دا زه نه غوښتل چې تا چې هسې څه کول، نو ما تا باندې پیله چک ولګو. د هغې نه بعد بیا ما خو زه غوښتل چې تاسې څه کار وکړو چې ټوله زندګي مو خو خوشحاله تېره شي. جینۍ عزتمنو د هغې نه بعد بیا په ټینشن کې پرته شوه او ویې ویلې چې ما سره خو به یې نه څوک واده خو نه کوي. عزتمنو زموږ د دې ویډیو مقصد همدا دی چې په خپلو ماشومانو باندې خیر وساتئ. نن سبا دغه شانتې حالات شروع دی چې ډېر سخت بې شرمي کارونه روان دي. زموږ د عزتمنو تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټالۍ نښان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.